هغه په جوش کې راشي او پروردگار جل جلاله فرمایي چې اے فرشتو تاسو گواه اوسئ د دې بسم الله الرحمن الرحیم په برکت ما دی استاد محترم ته بخنه وکړه د دې بسم الله الرحمن الرحیم په برکت ما دی وړو کې معصوم ته یا د معصومې ته مغفرت وکړو او زما فرشتو تاسو گواه اوسئ چې د دې بسم الله الرحمن الرحیم د برکته ما د دې معصوم هغه مور او بلار تم بخنه وکړه چا چې خپل بچی جمعه ترا وستل او قاری صاحب ته کېنول او قاری صاحب ورته وی چې وایا بچی بسم الله الرحمن الرحیم نو د دې ماشومانو والدین هغه مبارک دي دا کتاب عظیم الشان چونکه مبارک دی دا الله تبارک وتعالى د ډیرو برکتونو خزانه مونږ او تاسو لره کړی دا او ضرورت د خبره ده چې په دې پرفتن دور کې مونږ خپل تعلق د الله تبارک وتعالى د کلام سره قائم کو په دې جواب باندې په 24 غنټه کې خامخا قران وایو خپل ځان سره احتساب کو چنن ما د قران عظیم الشان یو رکو تلاوت کو قوم نه کو حافظان صاحبان دا د تصور کی جماع او سپاره تلاوت نن بورز او شپه کې او کو قوم نه کو ان شاء الله العزیز د دې په برکت باندې به الله تبارک وتعالى زموږ ستاسو ژوندۍ کې ډېر انقلاب راولي نن امت چې د کم مسائل سره مخامخ دي د بیروزګاری نه تنگ دي د تنگ دستې نه تنگ دي د غربت نه تنگ دي د مهنګای نه تنگ دي زما د الله په ذات باندې قسمی د دې تمام مسائل حل الله تبارک وتعالى په دې کتاب به مثال کی خو ده ان شاء الله الذي چې په دې موقع زمون امیر محترم مولانا قاری اکرام الحق صاحب حفظه الله تعالی اغي تشریف راوړل دي چې دزړه په غوګونو باندې ان شاء الله الذي دغي بیان وورو دغي دغه خطاب وورو او دا عزم کو چې آینده د پاره به ان شاء الله مونږ په هر مسله کې په هر مکان او په هر وخت کې به ان شاء الله مونږ دا کتاب مقدس د خپل سینې سره لګو بلا تاخير زامین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا قاری اکرام الحق صاحب حفظه الله اغي خدمت کې درخواست کوم چې اغي راشي او د قران کریم په دې ختمونو په دې مبارکه موقع باندې مونږ او تاسو ته مخاطب شي جناب مولانا قاری اکرام الحق صاحب